نو امام احمد ابن حنبل صاحب خوراک زیات وکړ. د امام شافعي صاحب لونه دي هغه نابالغه ماشومان هغه ولاړې دي، دې ته ګوري چېرې دې سړي خو ډېر زیات خوراک وکړ. د امام احمد ابن حنبل صاحب نیړه مات شو چې کوم نیکان اتقیا دي خوراک کم کوي، ځکه چې ډېر خوراک وکړي نو بیا به د سر ته بخارات ختلي ټوله شپه به اوده پروت بیا تهجد خو څه کوي چې له سهار مانځل هم نشي پاسېدی. دا دومره خوراک څوک کوي؟ غږ یې ونه کړ، کوزه کې یې ورله اوبه راوړې، هغې یې ورته کېښودې. امام احمد ابن حنبل صاحب لاړ جومات ته، امام شافعي صاحب سره هلته اودس وکړ، د ماسخوتن مانځله مونځ یې وکړ. او د مانځه نه پس احمد ابن حنبل راغی، بستره ورته ماشومانو سمه کړې او په هغې باندې سملاسته. دی ورته په کوزه کې اوبه واچولې چې یاره تهجد له راپاسي نو څه به جومات ته بیا اودس لځي، زه به دلته به اودس وکړې. امام احمد ابن حنبل صاحب چې ماشومان یې سار رالی، امام شافعي صاحب سره لاړ جومات ته مانځله، چې ویې کتل لوټه هم اقه شانتې کوزه هم هغه شانتې ډکه پرته ده. ماشومانو وی چې یاره امام احمد ابن حنبل صاحب تهجد له نه دی پاسېدلی، بس جومات کې به اودس کړی او تهجد یې نه دی کړی، او وی چې بیګې خوراک زیات کړی دی.